السلام علیکم زما خوږو ملګرو ټولو د پښتنو او که هغه د پاکستان دی که هغه د افغانستان دی او که هغه د دنیا په هر ګوټ کې دی او د هغو ټولو شکریه ادا کوم چونکې څو موده مخکې مو عمران حوالې سره یو ویډیو کړې وه چې هغه زموږ څومره هم پښتانه ورونه دي که هغه په عربو کې دي که هغه په هر ځای کې دي که هغه په جرمني کې دي که هغه په پیرس کې دي یعنې هر هغه ځای نه موږ ته ټلیفون راغلی چې چېرته پښتون اوسېدلی دی او هغه د پښتانه دپاره د پښتو ژبې دپاره د عمران دپاره زړه دردېدلی دی او د هغه هر یو سړي دا خواهش وو چې زه د عمران په علاج کې خپله حصه واخلو د هر سړي دا خواهش وو چې زه د عمران په غم کې خپل شرکت وکړم او د هر یو کس دا خواهش ظاهر کړی دی چې د عمران خاندان سره زه یو تعاون وکړم نو ډېر داسې خلک چې هغو مو ته ټلیفونونه هم کړي دي چې هغه په خپل ټلیفونه کې هم د عمران دپاره اوښکې ژړلي دي اوښکې تالي کړي دي نو د هغو زه ټولو شکریه ادا کوم موږ نن راغلي وو د عمران والي صاحب سره تاسو ملاقات کوو او پوښتنه کوو چې د عمران چونکې مو سره کالج کې پاتې شوی دی په کوم سکول کې چې مو سبا کې پخ کې سبا کې رسلی دی لسم بیا مو سره FEC کړي دي عمران چې یو تعلیم یافته ځوان و یو هنرمند ځوان و یو روغ کس و د ملګرو د نستي والا و د کور د یار دوست د خپل پردي د خیال ساتنې والا و عمران داسې حالات ویلي شولو دا پوښتنه به انشاءالله مو دې پلار نه کوو او تاسو هم ورسره شو او تاسو هم دا خواهش و چې مو د عمران داسې معلومات چې هغه بنیادي وي او د عمران څومره هم ژوند دی دغه پوښتنه دغه پلار نه کوو ورسو انشاءالله ډېره مننه دیوانه به یو شعر درته عرض کوم عمران دیوانه خپل کتاب کې ته په خوب وځوې ډېر ښایسته کتاب دی ځکه پړاو کې ډېرو ملګرو ویل چې خاطره پرېږدي نه شاید د خاطره پرېږدي په لارې باندې هم عمران دیوانه ده عمران دیوانه خندل مې پکې ولیدل ژړل مې پکې ولید خندل مې پکې ولیدل ژړل مې پکې ولید ستا مینې عجیبه وه هر یو چل مې پکې ولید زما او ستا د څور ځب خفګان په ډېر څه خو زما او ستا د څور ځب خفګان په ډېر څه خو اغیار راته ښکاره شولو او خپل مې پکې ولید عمران دیوانی جانانه ستا کوڅه کې داسې څه دي رانه پاتې جانانه ستا کوڅه کې داسې څه دي رانه پاتې وهل مې پکې وخوړل تړل مې پکې ولید ډېره مننه خوشحاله باد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خپل ټولو درنو پښتانو وروڼو ته د زړه د کومې نه سلام یم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو شکریه د هغو ټولو پښتانو وروڼو ادا کوم چې هغو د یو د پښتانه په دار باندې په بیماري باندې د خفګان سره سره ژړلې هم کړي دي او په دې خبرې باندې هم خوشحاله چې چېرته هم موږ خپل پښتانه ګورو که هغه په افغانستان کې دي که هغه په پاکستان کې دي که هغه په متحده امارات کې دي که هغه په پیرس کې دي که هغه په لندن کې دي چې چېرته هم پښتون دی او هغه هم چې کله د پښتانه یو مظلوم یا د هغه درد یا د هغه مجبوري کس یې نه هغه باندې زړه خو کېږي یو څیر وخت مخکې مو د عمران حوالې سره تاسو ته ویلي وو یوه ویډیو مو کړې وه چې هغه باندې د دنیا پښتانه خفه شوي وو او په ژړلي وو حالانکې عمران هغه کس دی چې هغه زموږ د کالج زمانې زموږ د سکول د زمانې زموږ ملګری دی خو د څه د حالاتو وجې نه د مشکلاتو وجې نه د مجبوري وجې نه عمران ژوند کې لږ مشکلات راغلو د ټولو ملګرو دا خواهش و چې یاره عمران دیوانه داسې ولې شولو او د دې ژوند دغه سټیج ته ولې راغلو هغه څه وجه کېدلی شي نو موږ سره د عمران دیوانه پلار والد صاحب ناست یو موږ نن بار ملي ته راغلي دې پلار د میربادشاه حاجي صاحب السلام علیکم حاجي صاحب دا راته ووایه چې ډېر ملګري غواړي د عمران دیوانه حوالې سره معلومات حوال درته څه خپل تعارف راته وکړه څه نامیږي او څه کاروبار کوي کوم قوم سره تعلق ساتي او چېرته ژوند کوي مو قوم کمبرخیل سره تعلق لرو و د ډوګر خرمانۍ اوسېدونکی یم و کاروبار بس د مو داسې نشته دی بس ما په کور بېروزګاره ناست و پاتې شو عمران دیوانه لکه دا یې لږ د حالاتو د لاسه لږ نشې یو څه بل څه د لاسه لږ خراب شو ایسه دا راته ووایه تو بچي یو عمران هغه یو په دوره مجبوري کې چې دی چې زه مجبور هم په دې باندې دا سبق یل
او بیا د عمران دغه زوی ته راتلل دې حوالې سره د څه واچه کېدلی شي چې تا سړی مطلب خلکو ته حقیقت وایي آیا دا مجبوري وه چې ته عمران ژوند کې چې ته چوک پاخ کړي وو لکه زیاتره زموږ ملګرو دا پوښتنه کوله چې یاره موږ ته پاته ولګېږي چې عمران داسې ولې شولو انسان دی خامخا هر انسان غواړي چې هغه په ژوند کې چې ته سړي جنې هم خوښېږي چې داسې مو واده وسو سي داسې کیسه راته تېره کړه چې د عمران مخکې څنګه او اوس څنګه شول عمران تقریبا مخکې ښه و خو زه کله د سکول پرېښللو د شاعري ته ووتو شاعري کې څو کاله خو ما ورته ویلو چې ما کوه خو هغه نه پاس لکه نو موږ خبره اتره یې نه منله بیا ټیم تېرېدو وشه د غربت د واجې نه دا مشکلاتو سره سر مبتلا شو هسې عمران چې ته ژوند کې چوک پاخ کړي یاره واجې نه یې خوښه شی وه حاجي صاحب مو ملګري غواړي چې موږ ته حقیقت وایي حقیقت ما شو ویل څه وسي هسې عمران جنې خوښه وه عمران خو تقریبا څه دی ماشوموالي نه ډېر تکړه و دومره زړور و دی سره لاسو 12 کالو و نو هر قسمي جامې ته چا ته رسټولی وای څه کار ژوند ته نو هغه ښه په صحیح طریقې سره ډاډه خبره کوای شو او په کار ژوند او په خبرې اترې پیدلو او ډېر دلیر کاس و بیا ژوند کې ټیم تېرېدو څه ټیم تېر شو سبق یې ویلی بیا سبق یې مونږ لړلو بیا خیبر ایجنسي کې څه ټیم تېر کړ لکه سبق یې مور باندې جاري وساتلې خیبر نه بیا واپس راغللو کورم ایجنسي ته خیبر دلته زموږ اوسېدو ځایونه بیا خیبر ایجنسي ته لاړو څلورې لاړو 15 کاله مزدوري مو کړه مزدوري لنډ خراب شو څه خراب شو په سیمو بیا کورم ایجنسي بدامې ته راغلل څه بدامې کې ټیم تېر کړ نو بیا د طالبانو دور راغله طالبانو دور کې د کور په چاندو په مشکلات باندې دا کور بیا جوړ کړ نو مو بېوطنه شی نو دا ما ډېر وګرځولو خو تعلیم د دوه ما جاري وساتل عمران څومره سبا کړل هغه متخیله شي عمران ولا دا به دای ثبوتونه دي دا ای پی سی پوسټ ای پی سی پوسټ عمران سکول لاغلی دا د سکول ولا حساب کتابي دی دا ای پی سی پوسټ ای پی سی نه بعد عمران سبق والی ونیول دا بس دا د شاعري کې زده لګیا شول وشه سبق دی نه په دې پات شو و بل ورور ته بس کور ولا شول ځکه چې په کور بل کاس ون لکه وطن کې شاعري دوا قسمه نه شاعري د سې سړای مطلب د شوق نه کوي نه شاعري د سې حالات سړای مجبور کی عمران څه واده شاعري شروع بس د عمران د حالاتو نه شاعري شروع کړی و د سې چوکو چې عمران خوښه د سې وجې نه خو هغه لکه هغه کورنۍ سره مون نه لګي دا څه مو ورو د کړی و یا سره رشتہ کړی و د سې خلکو سره سره مو څه یعنی تنازع وي هغه نو دی وجې نه هغه واده بیا مو نه کړو انا بعد به عمران لغنته متعب بس لګ بګی کېدو څه خیر دغه 2012-13 ته ورسېد نو مکمل اوټ شول په نشو تمشو شروع وکړه نشې شروع کړل نو دا وکاله د عمران وشول چې دا حالات دي حاجي صاحب عمران لکه تولیدلو کالج وخت کې هغه روغ سړی وي ته به دا سوچ سره عمران کټا شي مو د بروزګار کې مو بکور سمبول کې مو ډېر دا سوچ کولو چې ته لکه مخپله د دیړۍ مزدوري باندې د ای پی سی پر دواړو زمنو کړی دی خو ما دا سوچ کولو چې څه ټیمه پورې خیر دی په ځان تکلیف مشکلات تېر کړه خو دوی بچي دي مثال دا علم څه وکړي مثال سبب د تو هم کار چلیږي و دو ته هم کار ژوند آسان وي و بال باش بي سبا خوشحالي نوکري و حساب کتاب ژوند بخیر سکول نه مخکې دا خو وروسته د حالاتو کې کسې په حیثیت یې پلار ته څه حاجي صاحب بس ډېره زوروره خبره نه سي تو بچای تو کور کې شپانې کې هغه چې د پټي کې شپه کې او چې د بل چې وجري کې او چې د بازار کې کومه دا چې د په یو روډ باندې چې د په بل روډ باندې په ناشو کې اخته نو ایسه د حالات چې جوړ شوي دي د حواله سره څه ډېر درد مزړه ته رسیږي خو برداشت نن کیسه بهار دی ځکه چې ډېر خوري محنتونه ورپورې وکړو خو هېڅ نه نصیحت په اثر کوي یار دوستانو ته نصیحت کوي مور یې ورته کوي پلار یې کوي دا یې وړه بچي دي دغه د دوای بچي دي دغو ته د دغو دا څه هغه نه کوي دا موږ خو بس دا دی چې بچی دی موږ خو که ته وایې چې هر وخت په دماغ مو بوج دی په بدن مو بوج دی و زړه که بچی هر څنګه شي د مور پلار زړه ډېر نرم وي په بچي خوږېږي و زیرېږي خو بس برداشت نه هر څه بهر شی دی صاحب د عمران د نشو نه مچ کوونکو لپاره تو کوشش کړی و نو کړی ډېر کوششونه مو وکړل ډېر څه ما څه کوم کوشش تو کومې طریقې وې مو په استعمال کړل لکه ما 3-4 ځل دی وتړلو زنځیرونه ور واچولو 3 میاشتې 4 میاشتې تر دغه حده پورې زما نسوارو نه مانع کړل نشې خو پرېږده صحت یې بیا جوړ شو
او بیا دوایانې مې وایي خپلې ګزارې مطابق په استعمال کړې خو چې بیا یوه هفته دی کلو شي نو بیا یې هغه حالات شي دوباره میربت شو ما یو پوښتنه مو کوله دې حوالې سره لکه اوس سړی وخت تېر دی زه دا یم که عمران ته چیرې په ټیم کې مو هغه جنۍ چې هغه خواخ هغه مو ته کړې وه ته چې د عمران ځوان به اوس انداز شي که نه نه کېدای شي بیا ښه وای کېدای شي ښه یعنې دا ژوند سره تړلې خبرې ملګرو عمران والد صاحب موږ سره ناست و او چونکې عمران EPC کړی دا دوه زامن دي د عمران والد صاحب دی والد صاحب خپله د مطلب دا د لوس کاروبار کې نو علاقه داسې چې دلته څه د کاروبار والا ترقی کار نشه حاجي صاحب تو خپل بچیو باندې صفا کیالی دی اوس کوم حالات عمران خو ټول دنیا اوس پیژندي ټول پښتانه پیژندي صحیح خبر چې څومره هم پښتانه دي که په هر ځای کې دي هر پښتانه د هغه سره د مرستې دپاره موږ سره به ټلیفون یا کړی مو ته نمبر ورکوي تا ته د دې مرستې حوالې سره چا د سره ټلیفون کړی اوس پرې ډېرو وروڼو سره ټلیفون کړی دی پښتنې کوي بار بار ډېرو زنه یایي څه امداد ممداد به مو څه خپل واس مطابق وکړو اوس پرې چا تعاون د سره کړی دی نه اوس پرې نه دی کړی اوس پرې چا څه نه دی کړی نه او اسې د زمانې څه نه میږي د عمران چې کوم بچي دا سبق یې دا سبق اوس پرې خو نه یایي خو لکه کور کې د قاعده میده دیني سبق به یایي اسې څه سوچ دی مخکې عمران دپاره عمران که هسپتال نه راشي بیا مطلب دا دی دا به مو د شینو او دروین دپاره څه طریقه کوو هغه ته به بیا مو مشوره کوو مشورې کې یا حدیثونو نه ثبوته خبره دی اسلام کې یا مشورې کې برکات په مشوره به سره وکړو تاسې زما ټول وروڼه یو اوس کومې هغه کې ښه خبره یا سره خوښه کړو بس نشه ډېر پښتانه مختلف چې که د افغانستان دي که پاکستان دي که د هر ځای دي که د کویټه دي که د امارات کې دي که کوم ځای کې دي هر سړی غواړي چې مو عمران سره خبرې وشي مو عمران سره ملاقات وشي بالکل یایي هغو خلکو حاجي صاحب هغو په باره کې هغو ته شکریه ادا کوئ دپاره ډېرې شکریې مو ادا کوو ډېرې شکریه یې ادا کوو دعاګانې ورته کوو بچي پښتنه کې هغو حوالې سره چې هغو ته که ته څه پیغام ورکوې څه وکړې څه څوره الله د ټولو ته عزت نصیب کړي الله دې موږ ته تکلیفونه وساتئ چې الله دې درجې بلندې کړي داسې وایي چې څومره هم پښتانه دي څوره دي ټول د خدای خوشحاله او بریالي دي څوره پښتانه دي پوه شوې د موږ ټول وروڼه دي د مو په بچي خفه دي الله دې په خپلو بچیو خفه مه کړي الله دې عزتمن لري الله دې بریالي لري الله دې ترقي نورې زیاتې کړي حاجي صاحب بچی د اوس چېرته دی عمران خو اوس منصرې هسپتال کې ما هسپتال ته مو دا کیسه لږ ملګرو ته وکړه چې دا څنګه طریقه کور مو د سره څنګه ملاقات وشولو دې نه مخکې مو د سره تعلق وو تاسو سره نو دا خو تقریبا داسې وشول سوال خو پټان صاحب د مو سره مخامخ ناست دی خو دا نه کلی کور خالتي پیژنې خو لکه ما څه تعلقات ورسره نه وو د وسلام ورسره نه وو خو د عمران د کالج مرګله و عمران دیوانه نو بس دای پیژندو دی غریب دوره مشکلاتو کې منډې تړې وکړې کور ته ماته راوړل زه نه یم ورغلی نو ما ورته ویلي دي 2-3 ځل ماته کور ته راغلل څومره خرچه حساب کتاب و د سپتال د ګاډي د لیارې د هوټل خرچه دا ټوله پټان صاحب برداشت کړو حاجي صاحب عمران اوس هسپتال کې داخل شول دغه نه تاسو ته په تلو لیارې کې څه تکلیف و دا کیسه لږ وکړه اوس اخري مداخلولو اخري کومه خبره ته وکړه نه اخري څه کله لیارې کې څه مشکلات لیارې کې دی لکه ما نه خو دې دا خطره کوله چې دا مو جیل ته ورکوي و اصل کې په توایم بیا اعتبار نه کولو ځکه چې د پلار سم دا پټان صاحبون جوړ دی که نه او ډېر کوشش یې تخللو کولو خو لکه موسه لکه تا خو موسه کسان ډېر سره کړي و 3-4 کسان مرګلي ورسه نو مو به چې دی کوزېدا امتیازو ته یا څه ته مو به داسې ګیر چاپېر ودرېدلو نو عمران به کوشش وکړو خو د تیښت مخه نه وه باند به وپېدلو چېرې اوس ګیرېږو تر وره پورې دې کوششونه کولو چې کله مې هسپتال ته ور دننه کړو داخل مو کړلو نو هغه نه بعد دی بیا پوښتنه وکړه چې پټان صاحب لمبار مې لوکړو و ما سره یې دوکه وکړه و زیاتی ما سره وکړو زه خو هغه حجرې نه یې راوستم دا و هغه نو هغه ته اوس فعل حال دا پته نه لګېږي چې ما سره یې دا ښه وکړو که بعد یې وکړو خواږو پښتانه وروڼو لکه څنګه دې والد صاحب ویلو عمران یو تعلیماته ځوان د سبا کې له سره د عمران په کومه ځوان مشکلات یې څخه مجبوري هم والی دی غربت هم والی دی خو حقیقت دا دی چې عمران هم چا ته زړه ورکړی او حقیقت دا دی چې عمران هم د چا زړه ګټلی عمران زړه هم چا خوښه وه او عمران هم د چا خوښ و خو د نصیب فیصله یې داسې نه وي او د قسمت فیصله یې داسې نه وي چې هغه عمران سره وفا کړې وه
او د عمران څه کله هم د څوک خوښه وه هغه سره د هغه رشته ونه شوه بیا د عمران ژوند کې لږ بدلون راغلو او ورو پورو ما اورېدلي وو چې جدایي دا سخت شی دی په الفاظونو کې همو ته دا پاته نه وه چې جدایي سړی لیون کوي هم جدایي سړی زنځیرونو ته هم محتاجوي جدایي سړی په محبت کې بېلتون سړی د لیونتوب ته هم رسوي عمران دا خبره هم ثابته کړه څه نه په مینه کې کله کله دا شی هم کېږي زه شکریا د ټولو هغو پښتانو ورونو چونکې ډېرو پښتانو ورونو دا هم ریکویسټ کړی و چې یاره دې سره موږ تعاون کول غواړو نو موږ دا مناسبه وګڼله چې یاره کوم کس هم څه تعاون کول غواړي بجای دې څه هغه مو ته راوستي یو بل ته راوستي نو په کار دا دی چې هغه میر بادشاه سره په خپله هم رابطه کولی شي موږ نن میر بادشاه ته خپل اکاونټ کولو کړی دی والد صاحب ته بینک الحبیب کې هغه ډیټیل به هم موږ تاسو ته دروستو نو کوم کس هم څه کولی شي چې هغه عمران سره لا شل څومره هم تعاون هغه تعاون کولی شي تعاون وکړو زه باور کوم چې انشاءالله عمران به تاسو ډېر زر ګسو چې هغه به یو نارمل کس وي هغه به یو هر چا سره د ملیدنې ولی هغه به دروند خوی لري هغه به درنو سره پوڅوي انشاءالله هغه ته به ژوند روښانه ورکړو دې دپاره موږ ټولو پښتنو ته دا درخواست دی چې تاسو موږ سره تعاون وکړو چې د عمران بچي هم یو ښه مستقبل ولري د عمران والدین هم یو ښه مستقبل ولري او د عمران په کور کې ناسته زموږ خور هم ښه ژوند ولري د عمران مشکلاتو وبستنې دپاره موږ غواړو چې عمران روان وخت کې یو موږ داسې کار جوړ کړو چې هغه روزګار لري هغه پیسه لري او هغه مجبوري سره هغه خپل شهري ته هم توجه ورکوي موږ غواړو دا موږ تاسو په تعاون باندې کېدلی شي حاجي صاحب تو خپل اکاونټ بینک کې کولاو کړی دی کاغذ که لږ موږ ته وښایي کاغذ به ته وښایم هغه به د ملګرو سره هم شیر کوم په هغه باندې اکاونټ مو کولاو کړی دی دا دی ملګرو دا ملګري ته ریکویسټ کوم چې دا یو نږدې هم کړي نن مو دې ته اکاونټ هم کولاو کړی د دې ډیټیل به هم زه تاسو ته راوستو چې دا دی پړویدای شي هغه نه داسې ځای کې ژوند کوي چې دلته موبایل سیګنل کار نه کوي نو اکثر نو ډېرو ملګرو داسې یې کسه پړویږي هر شی څه نو زه انشاءالله تاسو ته دا په ویډیو کې به هم هغه کوم حاجي صاحب دنیا پښتانه د تا زوی خوښوي او د تا زوی علاج کې مرسته کول غواړي اخري کې ټولو پښتنو ته که ته څه جواب ورکول غواړي دا ټولو پښتنو ته زموږ د اوه سلام دی د اوه سلام نه پس موږ ته ډېرې دعاګانې کوو موږ غریب خلک یو زموږ څه واس داس نشته دی او الله د ټول عزتمن لري الله تعالی د ټول داسې غمونو نه وساتئ ټول د خدای خوشحاله لري او موږ د بار دعاګانې کوو بس دا دعاګانې د مو واس دی ډېره مننه